را روان 8 مارچ 2023 د چهارشنبه ورځ دا 15 شعبان دی. د چهارشنبه ورځ 8 مارچ 2023 15 شعبان دی. پدې باندې که چا روزه ونیوه ثواب به ورته میلو شي. حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین مسلمان بنده باندې بے حدا بے اندازې مهربان دی. بعضی سیزونه او بعضی وختونه او بعضی شخصیات رب العالمین داسې پیدا کړي دي چې د هغې په موجودګۍ سره انسان ته ډېر څه ملاویږي. د الله رب العالمین رحمتونه بنده ته ورکړي کیږي. الله رب العالمین د شعبان میاش د ډیرو برکتونو د پاره مقرر کړی دا. رب ذوالجلال د شعبان په میاش کې ډیر کمالات اخودلی دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد کې فرمائی رجب میاش کم چې زبرګ میاش باندې یادېږي دا زما د امت د پاره ده او د رجب د میاشتې فضیلت په باقی 11 میاشتو باندې داسې دی لکه زما د امت فضیلت په باقی ټولو امتونو باندې چې وي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې فرمایي د شعبان میاش زما د پاره ده او د شعبان المعظم د میاشتې فضیلت په باقی میاشتو باندې داسې دی لکه حضور فرمایي زما فضیلت چې په باقی پیغمبرانو باندې څنګه وي. او رمضان المبارک یو غوره بهترین افضل میاش دا د الله د پاره ده او د رمضان المبارک فضیلت په باقی 11 میاشتو باندې داسې دی لکه د رب العالمین فضیلت چې په خپل مخلوق باندې څنګه دی. رجب المرجب او رمضان المبارک دا دواړه میاشتې ډېرې افضل دي. په رجب کې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم د نبوت په 5م کال باندې شب معراج لا الله رب العالمین سره ملاقات لا راز و نیاز لتلی دی. نو رجب ته رب العالمین شب معراج ورکړی او راتا کړی دی او رمضان المبارک ته لیلۃ القدر رب العالمین وراتا کړی وربخلی دی. د رجب او د رمضان ترمنځ میاش هغه د شعبان ده او شعبان دا میاش د یو طرف نه هم مبارکه او د دې بل طرف نه هم مبارکه ده. اول ته رجب دی نو هغه په شب معراج باندې مبارک، ورپسې میاش د رمضان کې لیلۃ القدر دی، شب قدر دی. نو د دې په وجه مبارک منس کې میاش د شعبان ده. نو مشران علماء دې ته کریم الطرفین ویلې، د دواړو طرفونو دا معزز او مبارک میاش د شعبان ده. د شعبان په میاش کې رب العالمین برکات اخودي دي او په دې کې یو شپه راځي، هغه شپه شب براءت باندې یادېږي. شب براءت د عام شپو په شان نه وي، بلکې دا ډیره اهم او خاص شپه وي. شب براءت کې د هر چا تقدیرونه پاغې باندې نظر ثانی کیږي او د خلکو د تقدیرونو فیصلې د راتلونکي کال د پاره کیږي.
راتلونکي کال کې څومره خلک هغه به مالداریږي، څومره خلک هغه به غریبانان کیږي، څومره خلک به پیدا کیږي او څومره خلک به وفات کیږي، څومره خلکو ته خوشحالی به ملاویږي، څومره خلکو ته غمونه پریشانی به ملاویږي، څومره خلکو ته شفایابي او صحت یابي به ملاویږي او څومره خلک به په مرضونو کې مبتلا کیږي، د څومره خلکو عمرونه به زیاتیږي، د څومره خلکو عمرونه به کټ کیږي، پرې کیږي. دا ټولې فیصلې شب براءت کې کیږي. شب براءت دا کله وي؟ د شعبان د میاشتې 15 تاریخ شپه دا شب براءت وي او په شب براءت کې پیغمبر علیه السلام د خپل ځان د پاره، د خپل خپل صحابه کرامو د پاره او د خپل امتیانو د پاره د مغفرت او د بخنه طلب کړی دی. الله رب العالمین نه د امت لپاره معافي بخنه غوښتلې ده. نو شب براءت حضور علیه السلام په دې کې عبادتونه کړی دي، نفلونه کړی دي، ذکرونه کړی دي، توبه او استغفار یې کړی دی. نو مونږ او تاسو به هم شب براءت داسې ضایع کوو نه، په دې کې به مونږ هم خصوصي اهتمام د عباداتو کوو. اول ګورو چې شعبان ته شعبان ولې وی؟ دا شعبان دا د شعبین وتل دی. شعبه یو ټولګي ته وی، یو خاص ډپارټمنټ ته وی. نو د الله رب العالمین د طرف نه د رحمتونو سلسله په رمضان المبارک کې شروع کیږي. نو د دین مخکې د شعبان المعظم میاشتې پې راوستله. دا هغه شروعات دي په دې میاشت کې د رحمتونو د نزول شروعات وشي. په دې کې 15 حرفونه دي. د شعبان په دې لفظ کې وګوره 15 حرفونه دي. اوس دې 15 حرفونو کې اولنې شین، ورپسې عین، ورپسې بی، ورپسې الف، ورپسې نون. شعبان. اوس د دې شعبان د دې 15 حرفونو ځان له اشاره پوشیده دي. شین کې اشاره شرافت طرف ته ده، یعنی دا میاش دا د شرافت میاش ده. ورپسې عین، عین کې اشاره علو او برتره او بلنده طرف ته ده، یعنی دا ډیره مبارکه پورته او عالی شان او اوچته میاش ده. ورپسې بی ده، بی کې اشاره بر طرف ته ده، بر نیکه ته ویلی شي، دا میاش د نیکو ده. ورپسې سلورم حرف د الف دی. الف کې اشاره الفت طرف ته ده، الفت ویلی شي محبت ته. شعبان په میاش کې مسلمانان د یو بل سره ټول خفګانونه ختم کی، یو ځای دي شي، خپلو کې اتفاق، اتحاد، مینه، محبت ته پیدا کی. ورپسې 15 آخري حرف د نون دی. نون کې اشاره نورانیت طرف ته ده او نورانیت مطلب دا چې ځان کې د شعبان د دغه سلورو حرف والا صفات پیدا کړل. نو 15 حرف نون نورانیت اشاره ده تاکہ به خدای پاک نورانیت زلا او پړقا پیدا کی، تاکہ به روحانیت پیدا شي، نورانیت بدر کې پیدا شي. نو د شعبان 15 حرفونه دي او په دغه 15 حرفونو کې ځان له اشارې دي او دا انسان ته انسانیت تعلیم او تربیت ورکوي. اسلامی کال کې 12 میاشتې دي. په هغه 12 میاشتو کې شعبان کې چې کم فضائل الله رب العالمین اخودلی دي، د دینه به زیات فضائل په نورو کې ممکن ده چې وي، خو چې کم فضائل او برکات په شعبان المعظم کې پوشیده پراته دي هغه په نورو 11 میاشتو کې نه ملاویږي. د دې په وجه باندې د شعبان د میاشتې احترام او په دې کې د عباداتو
اضافه کول پکار دی او عبادتو سره ځان عادي کول پکار دی. علماء یو 4 شپې لیکلي دي چې پاغې کې دریاب د رحمتونو جاری کیږي. څنګه چې په یو علاقه باندې دریاب او سیلاب راشي او هغه علاقه ځان سره ټول ډوب کی غرق کی دغه شان د رحمتونو دریابونه بهيږي چې هغه رحمتونه د انسانانو د زړونو غندونه ختم کی او دا ټول انسانان په دې رحمتونو کې دومره ډوب شي چې دوی الله ته نږدې شي د هر ګناه نه لري شي او هر ګناه وته الله رب العالمین معاف کی. نو یو 4 شپې علماء ذکر کړی دي چې پاغې کې د الله د رحمتونو دریابونه بهيږي. په هغه 4 شپو کې اولنې شپه هغه د شب براءت ده. شب براءت د شعبان 15 شپه دا شب براءت ده. ورپسې رمضان المبارک کې 2 شپه د ليلۃ القدر راځي. شب قدر چې ورته ویل شي نو دې کې هم د الله رب العالمین د رحمتونو دریابونه جوش وخی او دغه دریابونه د رحمتونو جاری کیږي. او دریم د یوم عرفه یعنی د غټ اختر نه 2 ورځې وړاندې چې کوم شپه راځي د عرفه شپه دې کې هم د الله رب العالمین د رحمتونو دریابونه جاری کیږي. او بل د ورکوټي اختر شپه ده. عید الفطر شپه دې کې هم د الله رب العالمین د رحمتونو دریابونه بهيږي او د الله د رحمتونو دریاب چې جاری شي او پچا ورغي د هغه زړه ټول کدورات او ټول ګندګي او غلاظتونه ختم کی. هغه زړه کې نورانیت روخانتیا فیوزات او برکات تجلیات قائم شي پیدا شي. او په کومه علاقه چې د الله رب العالمین رحمتونه نازل شي د هغه علاقې خلق الله پاک ته نږدې شي. جرایم پریشانه مصیبتونه بیماری غمونه ناګهانی آفات لدی ټولو نه هغه علاقه محفوظ و مامون شي. دا کومه 4 شپې چې په دې کې علماء ذکر کړی دي چې خاص د الله رحمتونو دریابونه جوش وخی دا 4 شپې په کال کې راځي. دغه 4 شپو نه علاوه هر شپه کې د الله رحمت نازلېږي بهشک نازل بشي خو دومره رحمت نوي کم چې په دې خاص 4 شپو کې نازلېږي. نو دغه خاص مواقع دي چې په دې کې مونږ لږ عمل وکړو هم پاغي باندې مونږ تاسو ته ډیر اجرونه او ډیر نیکه او ډیر ثوابونه ترلاسه کیږي. نو د شعبان مبارک میاشت شروع ده. په دې کې د خلکو د تقدیرونو فیصله کیږي. د خلکو د تقدیرونو فیصله د شعبان په میاشت کې په کوم شپه کې کیږي. نو حدیث مبارک کې راغلی دی د 15 شعبان شپه په دې کې د خلکو د تقدیرونو فیصله کیږي. تقدیر څه ته وایي چې الله پاک یو ناپ مقرر کړی دی، یو خاص وزن مقرر کړی دی، یو خاص نیټه مقرر کړی دا انسان ته به دومره وزن سره رزق ملاویږي، دومره نیټه سره به عمر درکړی کیږي. یو ناپ یې درته اخودل اخستې شوی په ریکارډ کې راغلی چې دومره حد پورې به ته ګرځې زیاتی به نه ګرځې. ته به کم عملونه کې کم به نه کې دا ټول دې ته تقدیر ویلی شي او دا د الله پاک په علم کې شته. د الله رب العالمین نه علاوه د هیڅ چا په علم کې تقدیر نه راځي. د تقدیر چې څومره خبرې دي دا د الله سره تعلق لري. زمونږ تاسو د ټولو د تقدیرونو نه یو رب العالمین خبر دی، بل ته هیڅوک هم خبر نه دی. نو هر څوک وایي چې مونږ ته د ډیره زندگی میلو شي، هر څوک وایي چې مونږ ته ډیره خوشحالي میلو شي، هر څوک وایي چې مونږ هر وخت په سکون ژوند تیر کو.
د دې دپاره په دغه شپه د 15 شعبان کې رب العالمین ته سر په سجده کېدل پکار دی، سر به سجود او جړه او فریاد پکار دی، او د الله رب العالمین نه غوښتل پکار دی چې رب العالمین که هر څه وي خو زه ستا بنده یم، ستا د در نه سوا بل در زما په سوچ کې نشته، زه به د چا در له ورځم، زه به د چا نه غواړم، او که مې چا نه غوښته نو راکولی نشي، هر څه ستا په اختیار کې دي، ته به یې راکې، نو ستا نه غیر مې بل څوک نشته چې مال یې راکي، هم تا نه غواړم ته به یې راکې. نو 15 شعبان په شپه باندې خصوصي اهتمام د عباداتو پکار دی. په دې کې رب العالمین د رحمتونو دریابونه جاری کوي، نه هغه د رحمتونو دریابونه دادي چې د عام انسانیت عام مغفرت کېږي، هر څوک هسې بې څه وبخي. پیغمبر علیه السلام فرمائی وی شب براعت کې بنی کلب د قبیله ګړې چیلې چې څومره دي په هغې ګړو چیلو چې څومره ویښته دي د هغې د تعداد نه زیات مغفرت د انسانانو کوي. بنی کلب یو قبیله وه، د هغې شوقیه مشغله ګړې چیلې ساتلو. دنیا کې مختلف خلق دي او د هر چا ځان له شوقونه وي، د عجیبه شوقي وي. نو د بنی کلب قبیله وه، د هغې ګډې چیلې شوق و، د یو کس په کور کې به په سوونو په زرګونو رمې وي، ګډې چیلې به وي. اوس دا شوقیه پیشه او مشغله وه. نو تاسو اندازه نشئ لګولی چې د غون بنی کلب دا ټولې قبیلې ګډې چیلې به څونه وې، دا څوک تصور قدریم نشي کولی. نو حضور علیه السلام کثیر تعداد ته اشاره وه چې رب العالمین په شب براعت کې عام مغفرت او بخنه کوي. دومره ډیر خلق بخي، د بنی کلب د قبیلې چې څونه ګډې چیلې دي د هغې په بدن چې څومره ویښته دي د هغې نه زیات الله پاک بخنه کوي انسانانو ته. نو موږ او تاسو به په دغه 15 شعبان په شپه کې رب العالمین نه ځان دپاره مغفرت غواړو او د ښه تقدیر او د روښانه مستقبل دعا به غواړو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د امت ته اغوی یو حکم جاری کړی دی، قوم لیلة النصف من شعبان، د 15 شعبان په شپه باندې ویښ پاتې شه، فإنه لیلة مبارکة، بیشک دا 15 شعبان شپه کمې ته چې شب براعت وی دغه 15 شعبان شپه مبارکه ده. فإن الله تعالی یقول فیها، بیشک الله رب العالمین په دغه شپه کې آواز کوي، اعلان کوي، هل من مستغفرن، څوک توبه ویستون کې شته، استغفار ویون کې شته، فاغفر له چې زه ورته بخښنه وکړم. یا نورو روایاتو کې راغلی دي چې الله وایي چې داسې څوک مصیبت زده شته چې ما ته آواز وکړي او زه له مصیبتونه اخوا کم، داسې څوک محتاج شته چې زه له حاجتونه پوره کم، داسې څوک ضرورتمند شته چې زه له ضرورتونه پوره کم. بهرحال دا ټول اعلانات د رب العالمین د طرف نه په دغه شب براعت کې کیږي. او په نورو روایاتو کې راغلی دي چې دا هر شپه د کال په هر یو شپه کې د پېشمنی په ټیم کې د تهجد د اخیری وخت په دغه وخت کې الله رب العالمین دغه اعلانات کوي چې زما بندیانو کې داسې څوک شته چې ما نه څه غواړي چې زه ورکم. نو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ حکم او فرمان دی چې 15 شعبان شپه ویښه تېره کې او په دې کې د رب العالمین نه خپل حاجتونه او خپل هر څه ته وغواړئ. 15 شعبان باندې روزه نیول دا مبارک عمل دی.
د شعبان په میاشت کې هره ورځ روژه نیول د نورو میاشتو د روژو نه لږ زیات ثواب دی. عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي کله کله پیغمبر علیه السلام په ټول شعبان کې دومره ډېرې روژې ونیوي چې ما به دا خیال راغی چې ګنې مکمل ټول شعبان روژه کې تیری او کله کله به اړو نیوي پکې او کله به یو ونیوي یو به پرېخوا. ردین معلومه شو چې د شعبان دا میاش پدې کې روژې نیول دا ډېر باعث اجر و ثواب دی. او دا روژې حکم د فرض یا د واجب یا د سنتو نه لري. د شعبان په میاش کې روژه نیول دا نفل دی، زیاتی عمل دی، دا فرض نه دی، واجب او سنت هم نه دی. کدی اونی وا وس دی وو خد وکړل ثواب دی شو، وس دی نشته نه دی نیولې نو ګناهګار نه. او خاص کر 15 شعبان باندې روژه نیول د دې په باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي د 15 شعبان پشپا یعنی شب براءت کې رب العالمین فرشتے مقرر کی اغی تا غندو دستاویزات حواله کی او تاسو د انسانانو په تقدیرونو باندې نظر ثانیو کې بیا وته الله نشاندهیو کی د فلانی دا عمر زیات کا د فلانی کم کا، فلانی له غمونه ختم کا خوشاله ولو لک، فلانی له خوشاله ختم غمونه مقدر الیکا، فلانی له رزق زیات کا فلانی له کم کا. دا سه مختلف حکمونه رب العالمین ورکی. دا په شب براءت کې نو د خلکو د تقدیر فیصله په دې شپه کې کیږي. نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل وی زما خواهش دی چې په کومه شپه باندې زما د تقدیر فیصله لیکل کیږي چې په سبا ز په روژه کیم، د شپې نه عبادتو کې مشغول او مصروف او په سبا باندې روژه په خلیم، په داسې حالت کې زما د تقدیر فیصله لیکل خوښ دي. دینه معلومه شو چې د 15 شعبان دا روژه د نورو روژو نه معمولی مبارکه ده، سلګ ډیر فضیلت دا غي په وجه راغی چې دا د حضور خواهش شو. دینه علاوه سنت طریقه دا نه 15 شعبان باندې روژه نیول دا سنت مؤکد نه دی، مستحب ورته ویل شي خو سنت مؤکد نه دی. خو بیا هم مونږ سره یو روایت شته، حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمای من صام یوم من شعبان، چا چې یو ورځ روژه د شعبان په میاشت کې اونیوله فتحت له ابواب الجنان، هغې دپاره د جنتونو ټولې دروازې به پرانستلی شي. وغلقت علیه ابواب النیران، او د دوزخونو ټولې دروازې به د ده دپاره بندې کړي شي، دی به بیا جهنم ته نه ځي. نو د شعبان په میاشت کې په یوه روژه نیوو باندې د اتو جنتونو 8 واړه دروازې ستا دپاره کولو کړي شي، پرانستلی شي. او د شعبان په یوه روژه نیوو باندې د 9 دوزخونو 9 واړه دروازې بند کړي شوې، ته به دوزخ ته د دې روژې په برکت نه ځې، ته به محفوظ پاتې کېږي. نو د شعبان په میاشت کې روژې نیول د نورو میاشتو نه فضیلت لري. اوس هغه فضیلت نه دا څوک مراد وانلی چې فرض واجب یا سنت مؤکد دي، نه دي داسې، او ثواب د نورو نه لږ زیات دی. رب العالمین په دې روژو باندې بنده ځان ته نږدې کی او دا روژې نیول راتلون کې میاشت د رمضان المبارکی د هغې دپاره استقبال شي. د رمضان المبارک د روژو د نیوو یو ټریننګ شي، بنده ځان عادت کې روژو نیوو سره. په 15 شعبان باندې روژه نیول ضروری نه دی، که د وسه دی کېږي 19 ثواب دی، د وسه دی نه کېده نو ته پې ګناهګار نه چې د روژو نه نیوه. او سنت مؤکدم ندی او ثواب بیا مشتا، نفلی روجی دی مستحب ورته وایو خو لازم ندی.
او یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې د هر اسلامی میاشتې 14 14 او 15 تاریخ باندې روزه نیول دته ایام 20 ویل شي. نو په دغه ایام 20 کې روزه نیول دا سنت دی او دا د آدم علیه السلام نه شروع شوی دا. حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام چې کله د جنتونو نه دنیا ته رخصت شو، دنیا ته راغی، په دنیا کې رب العالمین ورتوي چې تا ته څه ضرورياتي ځان له پخپله محنت کوا او پیدا کوا. نو آدم علیه السلام په ځمکه کې کاشتکاری شروع کړه، کرونده یې شروع کړه، زمینداری شروع کړه او داغي په وجه د آدم علیه السلام په دې بدن مبارک باندې نور لګېدو. نو د جنت د ماحول عادت بدن د دنیا نور چې وو نو رنگ مبارکي ولا لګ واړو رنگي بدل شو، لګ تورواله پکې راغې. نو هغه توروالی ته چې آدم علیه السلام او قتل پزان باندې خفه شو او الله پاک نے سوالو کو پروردگار زه خدا سينوم زما هغه زوړ حسن واپس ما تر عطا کا. رب العالمین وتا او فرمایل د هر اسلامی میاشتې 13 14 15 تاریخ باندې روزي شروع کا. دته ایام 20 ویل شي. دا هغه ورځې چې د دې شپې د سپوږمۍ پوره رڼا په وجه سپینې وي، نو د ورځو تم ایام 20 ویل شي. نو آدم علیه السلام دغه 13 14 15 د هر اسلامی میاشتې روزي شروع کړي او داغه په برکت باندې د حضرت آدم علیه السلام واپس هغه حسن دوباره نصیب شو. اوسنه زنانه اس خواري کوي، پالر وتزي یا ډېر پیسې پرې میکاپونو باندې ور کوي. مخکینه زنانه اغي بدغه نیک عملونه کول، اغي میکاپونه نو کړي، بیا بم نورانیت پکې اوسنه زنانه ک بي نور دي. نو دا ځکه چې دوی د دین نه لري دي، میکاپونو پسې پالرونو پسې مګرځي. یقینو کې که تاسو په دې ایام 20 په دې روزو باندې مداومت اختیار کو، د هر اسلامی میاشتې 13 14 15 تاریخ باندې نفلی روزي نیولم شروع کړل، که تاسو 100% په دې خبره عمل شروع کو، 100% به هر بازارونو کې او په کورونو کې چې کمې پالری دی به ختم شي. ستاسو د میک اپ او د پالر چې کم اخراجات یا به تاسو ته بچت پاتې شي. ځکه زمونږ دین ښکلی دی او زمونږ دین مونږ له ښکلا او نورانیت راکوي. حضرت آدم علیه السلام چې کله ایام 20 هغه 3 روزې شروع کړلې، هغې سره هغه زوړ حسن واپس الله رب العالمین ورعطا کو. او بیا هر میاشت به نیوي او هر پیغمبر به دا روزي نیوي، تر دې چې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم هم د ایام 20 د غدرې روزي نیول شروع کړل. حضور علیه السلام د خپل وفات پورې د غدرې روزي د هر اسلامی میاشت کې دا نیولې. نو 15 شعبان باندې روزه نیول که سنت نه دی، خدا ایام 20 کې خدا ورځ راځي. 15 شعبان کې ایام 20 شتا، یعنی ایام 20 13 14 15 دا 3 ورځې دي. نو ایام 20 کې 15 شعبان هم راغې. نو تاسو 14 14 او 15 تاریخ باندې روزه نفلی اونیسه، نو دا به عام نفل نوي. د 15 شعبان یو روزه سنت نه وه، خو که 3 روزې دی نوې 13 14 15 نو دا اوس سنت عمل یو کو. دا یوازې د خپل پیغمبر نه بلکې د آدم علیه السلام نه تر نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې څومره پیغمبران دي، دا غي ټولو پیغمبرانو طریقه د خپل کړه. او 15 شعبان هم پکې راغی، نو ثواب د نورم زیات ملو شو. 15 شعبان دا شپه پدې کې رب العالمین مغفرت کوي، د هر ګناهګار بخنه کوي.
د احادیثو په ذخایرو کې چې بنده نظر واچي نه یو څو کسان داسې دي چې هغه د بخنې په موقع کې الله پاک نه بخي. یو څو بدنصیب خلک داسې دي چې په هغه شپه رب العالمین هر یو بنده بخي دغه بدنصیب به پکې نه بخي. د احادیثو په ذخایرو چې نظر ورواچي په یو ځای نه ملاویږي دغه ټول مجرمان چې په یو حدیث کې راغلي چې دومره خلک الله بخي خدا فلانې نه بخي. او چې ټول احادیثو نه چوڼ وګورئ نو 8 قسمه خلک دي چې هغه 8 قسمه خلکو کې رب العالمین چاته بخنه نه کوي، نور ټولو ته الله پاک بخنه کوي. نمبر 1 هر څوک په شب برائت کې الله پاک بخي. هر مجرم شب برائت کې الله بخله دی او بخي، هر مجرم معاف شوی دی. او نمبر 1 مشرک چې بنده شرک کوي د الله رب العالمین سره نو که هر څوک او بخل نه وی بخل، خو مشرک ته وی چې تا کلم نه بخم تر سوچ شرک دې پرې خودلی نه وي. نمبر 2 مسلمانان دي خپلو کې یو بل سره په زړه کې خیره او کینه لري، نو دغه کینهګر مسلمان په شب برائت کې الله پاک نه بخي. نمبر 3 داسې شرابي بنده چې هغه د شراب عادت ته د شرابو نه توبه نو باسي، نو عادي شرابي دی الله نه بخي. په شب برائت کې هر څوک الله بخل خودي نه بخله. نمبر 4 هغه نارینا چې پنسي ښکته وي، د گیټو نه پنسي ښکته وي، گیټه یې پټي وي، نو په دې شپه کې هر مجرم او ګناهګار که الله بخلې به وي، خو دغه نارینا چې د گیټه په پنسو باندې ښکته پټي دي نو دی الله نه بخي. او دغه 4 نمبر کې هغه زنانم راغله، زنانو ته حکم نه خپل گیټه پټي کې پنسي ښکته کې، نو کومې زنانه چې په دغه شپه باندې پنسي اوچتي وي او گیټه یې ښکاری نو هر څوک به الله بخي، خدا زنانه نه بخي. نمبر 5 هغه بنده چې هغه قاتل وي، خلق وجني او ناحق وجني، نه ناحق قاتل الله پاک په هیڅ شپه کې هم نه بخي، کلم نه بخي، دا د جهنم خشا کی. نمبر 6 قاطع الرحم یعنی رشتہ داری ختمون کې الله پاک نه بخي. 2 رشتہ دار دي لري دي که نږدې دي خو خپلو کې رشتہ دار دي او دوی د خپل رشتې کټ کړي او ختمې کړي دي، تعلقات بند کړي او ختم کړي دي، نو الله پاک په شب برات کې هر مجرم بخله دي، معاف کړي دي. او قاطع او رحم چې رشتہ داری کټ کړي دا مجرم نه دي بخله او بیا هم نه بخي تر سوچي رشتې واپس سمې کړي ني، روغ صلح نه کړي، توبه ني وسته. نمبر 7 په شب برات کې د دریاب د رحمتونو دریابونه بهيږي، هر مجرم الله پاک بخي. خو د مور پلار نافرمان چې دته احساس هم نکېږي، معافي نه غواړي، د مور پلار نافرمان دی، هر څوک به الله بخي، خو د مور پلار نافرمان کلم نه بخي. د مور پلار ازار د زړه نه علي او مور پلار لزړه سوځي که ارسو کې او بخل او به بخي. او د مور پلار نافرمان چې دا د زړه نه وته وتلې دی، دې کلم الله نه بخي، دا د جهنم منځ د پاره پیدا د جهنم خشاک بي. ما ته داسې خلک معلوم دي چې هغه د مور پلار نافرمان دي، مور پلار لزړه سوځي او هغوی دا خبره کوي ښځې او بچو ته چې زه د خپل مور پلار په خپل کور کې ځان سره نه ساتم، نو مور پلار د خپل کور بار کړی وي او بیا دغه خلک وای
وای که زما مور پلار زما په ژوند باندې مړه شي نو په قبر به ولې میچازې کوم. او ښځې ته وصیت کوي که زه ترې مخکې مړ شم نو زما میچازې په بوتل کې کېږدو چې کله بیا وخت راشي مور پلار مړه شي هغه بوتل کې میچازې یوسو په هغوی په قبرونه یې واړوه. دی به م وایي چې ما به الله بخي. که ته الله وبخلې او ته چې ته جنت ته لاړې نو غټ هندو ګوره هغه به بیا په جنت کې ګرځي. چې څنګه هندو مشرک او کافر یهودی وغیرہ بدترین خلق غلیظ او ناپاک خلق جنت باندې حرام دي داسې ستا د وجود دا ټوکړه ټوکړه غوښه دام په جنت باندې حرام ده. تا خدا ویلی دی چې زما د مور او د پلار په قبر به زه میچازې کوم. که مړ شم په بوتل کې به مې کړي ښځې او بچو ته وصیت کوي چې په قبر به وله اچوي. ته به ملا جنت ته ځې. که ته مونځونه کې ستا په مخ باندې ستا مونځونه راچوي. که ته روجې نیسې ستا د دې سر د ویښتو نه ذموارۍ او ګرنټۍ سره ویم ستا د سر نه بره دا روجې نه ځي. که تا حج وکړو نو هم په مخ به یې دله در واچوي. که عمره دې وکړه نو په دې مخ به یې دله در واچوي. سنباله که دا عمره او حجونه ځان سره سنبالې که دا روجې او منځونه ځان سره. دې ته مې اجت نشته د مور پلار زړه دې سوځولی دی. تا په دې شپه کې بخم نو مشرکان ولې نه بخم. تا به کلم نه بخي. د مور پلار نافرمان الله پاک په داسې شپو ورځو کې هم نه بخي. نمبر 8 هغه زناکار نارینه زنانه چې هغې د سره د دې زنا د دې ګناه نه توبه نو باسي او د دوی روزانه عادت د زنا کولو دی. روزانه دا بس پیشه ده او دا یې عادت جوړ شوی دی. توبه هم ترې نو باسي او دا عادت هم نه پرېږدي. نو دا 8 قسمه خلک دي. دا 8 قسمه خلق الله کلم نه بخي. په دې شپه کې شب براءت کې هم نه بخي او په نورو خاص شپو کې چې په هغې کې د عام مغفرت بخښنې اعلان کېږي په هغې کې هم نه بخي. نو د شب براءت ډېر فضایل دي. په دې کې د خلکو د تقدیرونو فیصلې کېږي. د دې اهتمام پکار دی. تاسو به وایئ چې شب براءت اخر دی کله. را روان 8 مارچ 2023 را روان د چهارشنبې ورځ دا 15 شعبان دی. را روان د چهارشنبې ورځ 8 مارچ 2023 15 شعبان دی. په دې باندې که چا روژه ونیوه ثواب به ورته میلو شي. خو د ایام بیس ثواب حاصلولو دپاره 3 روژې ما یادې کړې. ګل، نهه، چهارشنبه دغه 3 ورځې روژې ونیسئ. ایام بیز هم راغی او 15 شعبان هم میلو شو. او په کومه شپه شب براءت کې چې پیغمبر علیه السلام به دعاګانې ډېرې غوښتې نفلونه او ډېرې روڼې به یې تېرولې. د صدیق اکبر رضی الله عنه فرمان دی چې دا شپه ویښه تېره که. نو د چهارشنبې شپه ده یعنی د 9 او د چهارشنبې په منځ کې چې کومه شپه راځي دا د 15 شعبان شپه ده. په دغه شپه باندې عبادت دې وکړو نو د نورو شپو د عباداتو نه زیات ثواب به الله پاک درکوي. یو ځل بیا تاسو ته وایم چې تاسو نه خطا نشي. را روان چهارشنبې ورځ دا به 8 مارچ وي. په دې باندې که چا روژه ونیوه نو زیات ثواب به وي. خو 3 ورځې روژه سنت طریقه ده. نو ګل، نهه، چهارشنبه دا 3 ورځې ایام بی 13 14 15 اسلامي میاشتې دا که چا ونیوي نو الله پاک به دې نور هم زیات ثواب ورکي. او 15 شعبان شپه کله ده؟ نو 15 شعبان شپه دا د چهارشنبې شپه ده. یعنی د 9 او د چهارشنبې ترمنځ شپه
دا 15 شعبان شپه شب برات پدې کې بسکو نه پکې نکریز لګول شتا نه پکې چراغا کول شتا نه پکې خیراتونه شتا صرف په خپل کورونو کې عبادتونه نفلونه وغیرہ او کوم رشتہ دارو سره تعلقات خراب دی غي سره صلح کول دا پکې شته زیاتی پکې اس عبادت نور مختلف طریقې یا خاص انداز سره عبادتونه پکې نشتا الله پاک دې په یو څو خبرو مونږ تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।